بعضی کسان دي بار ملکونو کې دي او دلته بعض کسان دي تپوس کوي چې بھئی من ویښته نه کټ کوو ځکه ذوالحجې لسو ورځو کې چې کله د حج میاشت شروع شي که څوک قرباني کوي هغه دپاره ډېر بهتره ده که څوک قرباني نه کوي د هغه دپاره ثواب پکې شته ځکه د نور قربانۍ والا سره مشابهت د وجې نه ویښته نه کټ کوي نوکان نه کټ کوي او لس ورځې مخکې کټ کړي وي نو بار ملکونو والا ته دا مسلې چې بھئی زمونږ اختر خو یو ورځ مخکې دی او د پاکستان والا اختر یو ورځ وروستی نو الته او د هغوی قرباني پاکستان کې وي او بهتره خبره دا ده چې انسان د قربانۍ نه بعد ویښته کټ کړي مونځ وکړي مونځ نه بعد قرباني وکړي د قربانۍ نه پس بیا صفا سوتره کپړې هم واچوي او بیا خپل ویښته سنت هم واخلي او نوکان هم کټ کړي او ښه مزېدار بیا یو بل ته دعاګانې کوي او خپل رشته دارانو سره میلاویږي خو هغوی وایي زمونږ خو یو ستاسو اختر یو ورځ بعد دی نو موږ خو د اختر مونځ کړی مثلا هغوی به د خالي په ورځ باندې سهار مونځ وکړي موږ به د اتوار په ورځ باندې څاروی حلالو نو هغوی به یو ورځ انتظار کوي بهتره خو دا ده که یو ورځ انتظار وکړي او ویښته وروسته کټ کړي ډېره ښه خبره ده خو که کوم انسان یې کټ کوي او هلته د اختر مونځ وکړو او هلته قرباني وشوه بس چې قرباني وشي نو بس بیا ویښته انسان کټ کولی شي که ستا قرباني ده او که د بل قرباني ده خو قرباني وشوه قرباني پورې دا عمل دی قرباني وشوه بل چا وکړله بل چا وکړله څه مسله نشته لکه یو سړي دی چې د اختر مونځ پاتې شي بیا هم قرباني کولی شي ځکه چې مونځ شوی خبره ختمه نو دغه رنګې که د بار ملک والا کسان د خپل اختر مونځ نه بعد ویښته کټ کوي نو دا یو مستحب عمل دی څه نه څه درجې پورې ده پوره کو نو دا بیا خپل ویښته سنت اغستی شي او خپل نوکان کټ کولی شي دا دوی ته یو مسله ده او تاسو ته هم پته ولګېده چې د قربانۍ نه بعد به دا کټ کوئ بهتره طریقه دا ده بله مسله دا ده عزتمندو بعض وخت کې یو انسان څاروی حلالی بس داسې څه چل پې وشي نشي حلالولی یکدم ګډوډ شي او هلته چې ورسره وګوري نو ټولو سره نابالغه ماشوماني 14 سال 13 سال داسې هلکان یې ورسره کور کې یا ورسره ښځه لګیا د کار کوي یا ورسره دغه رنګې نابینا کس دی هغه سره خپل لاس نیولی دي یا دغه شان ګونګې دی په خوله باندې سره څه ویلی نشي نو اوس آیا دا کسان بیا قرباني کولی شي که نه ګونګه ښځه نابینا ړوند سړی او دا شان نابالغه ماشوم او دې کې اصل مهارت شرط دی او په دې کې دومره شرط دی چې انسان په هغه څیز باندې پوهېږي دا ټول پوهېږي په دې باندې بلکې که یو سړی موجود دی په خپله باندې خو یو ړوند سړی دی هغه د ده نه زیات ماهر دی یا طاقتور دی یا یو نابالغه ماشوم دی هغه باډي بلډر دی هغه د پلار نه ډېر تکړه دی د بوډا لاس رپېږي او هغه باډي بلډر دی د هغه نه رپېږي نو خیر دی او کله ناکله د هلکانو باندې قرباني کول پکار دي چې دوی تکړه شي یا تکړه ښځه دی د بعضې د قصابانو ښځې هغه وروره ډېره تکړه یا بعضې داسې ښځې چې وروره خپل خاوند غربوي خاوند ته سر نشي خوځولی نو څاروی لا څه شی دی خاوند چې خوا دې خوا وکړي او دا پې سترګې راوچتې کړي خاوند غلی کښېنی نو د داسې نه بیا څاروی هم یېرېږي د داسې ښځې باډي بلډرې ښځې نه او داسې بهادرې ښځې نه نو دې وجې نه که یو ښځې څاروی حلال کو هغه ټایم یې پې چاړه راښکله هېڅ خبره نه ده جایز ده د ښځې مطلب خو دا نه دی چې دا یو کار نشي کولی نابینا کس دی خو طاقتور دی حافظ صاحب خو داسې ګوره چې ته غوږ ته کټ نه کړي یا خپه ته کټ نه کړي ته به وله لاس په ځای کې هغه چې پې لاس ووي هغه ته پته لګېږي چې دا سټ دی او دا فلانی دی او دا ډنګری دی نو بعض حافظان یې هغه تکړی بعضې ښځې هغه پهلوانې ښځې تکړه ښځې پوره کور یې کنټرول کړی نه تی بچي سر خوځولی شي نه زوی نه د خاوند رونه بعضې ډېر ریاستي ښځې نو بس که هغې حلال کو خیر دی ګونګا دی هغه خو کلمه نشي ویلی اوس بسه کې بسم الله الله اکبر نشي ویلی غریب خیر دی هغه ته معاف دی د عذر د وجې نه هغه ته کلمه معاف ده نو په خوله باندې ویل نو دا خو وړه خبره ده شریعت ډېر آسان احکامات دي نو کله ناکله د هلکان خو په دې خبره خیال ساتئ چې بس کم څوک حلاله کوي چې بس هغه تکبیر خامخا وایي او بسم الله خامخا وایي بس دا ورته وایي دې وجې نه په هغه وخت کې په زور زور ویل پکار دي چې ټولو ته پته ولګېږي چې هلکه تکبیر دی او ډېر خوند کوي په هغه وخت چې ټول تکبیر وایي ډېر زبردست خوند کوي چې که حج له لاړم چېرته د حج کې روان یم ډېر دا د تکبیرات ورځې دي هر ځای کې تکبیر ویل پکار دي بلکې بعضې قصاباني
نسواریان هغوی ته کلمه یاد نه یا نه وي نو دی وجې نه ته ورته الله اکبر الله اکبر وایي چې ته شیدله ډي ته نه کي او دغه نه کي خراب به نه شي نو دی وجې الله اکبر الله اکبر ورته وایه نو دغه به م یادېږي نو څه نه څه کار به کوي نو دا یو مسله وه بعضې کسان ماشومان د سره څاروو ته پرېږدي نه هخوا شه ورک شه داسې شه پرېږده دا هلکان به تکړه کېږي که نه چې دا ته اوس ته څاروي ته نږدې نه کوې ما چې څاروی اخېستو ما هغه وړه لور هم ځان سره بوتلې وه مزېدار هلته غونډۍ کې ګرځېدو او ټول ماشومان مې بوتلي په شوق سره یې واغسته 10 ورځې مخکې مو واغسته هغه څاروی دومره وران و څاروی ولې وراني اصل کې څاروی تا نه پېژني چې دا څوک دی چې دا غل دی که دا قصاب دی که دا زما مالک دی که ګیا به راکوي که نه ما باندې د پاسه کینی هغه ته خو پته نه خو چې ته یو ورځ راولې او داسې اوبه وله ورکې ګیا ورته کېدي بوس ورته کېدي نو هغه ګوري چې هلکه دا سړی خو غل نه دی ښه او قصاب هم نه دی دا خو ډېر ښه سړی دی ګوره ما ته ګیا ږدي دویمه ورځ یې کېدي درېیمه ورځ یې کېدي یقین وکړه هغه څاروی بیا تا سره پیار محبت شروع کړي چې ته لرې نه راشي تا ته لکۍ خوځوي چې ته راشي ستا په څنګ کې سر ږدي د څاروي په مینه محبت پوهېږي خو ته په مینه محبت نه پوهېږې ته ورته د غلو غلو په شان داسې ورنږدې کېږي هغه وایي که داسې حمله کوي ما باندې ته ورته ګیا ونیسه ښه شی ورته ونیسه ته ګوره چې تا سره څاروی اموخته کېږي که نه نو دی نبي علیه الصلاة وسلام وایي تاسو څاروي دا ساتئ او نبی اسلام د مینې والا سیز حلالوئ نو چې کله ته یو څو ورځې حلال ځان سره وساتې نو ستا څاروي سره مینه پیدا شي هغه څاروي تا سره مینه پیدا شي نو بیا د دې ثواب د هغه څاروي په نسبت باندې زیات دی چې کوم تا پاکه ورځ واغېستو او حلال دی وکړو مینه محبت عزتمندو څاروو سره کوئ بل بعضې کسانو څاروي اغوستي دي او بعضې کسان هغه وخت کې چې کله څاروی علي څاروی لږ اړي کوي یا دا بعضې کسان سوداګر هوښیاري هغه څاروی هغه وخت کې تاوی را تاوی نو دا سړی پرې نه پوهېږي نه خپه کتی شي نه غاښ کتی شي نه غوږ کتی شي بس څاروی والي بیا چې راشي یا ول هغوی ستنې والي وي بیا وایي چې خپې ماته ده یا چې ګاډي نه راکوزوي خپې ماته شي یا کور کې څه شي سره ولګېږي خپې زخمي شي یا مثلا غوږ کټ شي یا مخکې نه غوږ کټ دی یا مثلا لکۍ کټي اوس یو څاروی ابل اوس چا اخیستی دی په ایل پي باندې ورته لکۍ لګولې وه هغه هغه لکۍ نه ونیسي داسې کوي هغه لکۍ در رابېله شي بیا ورته ته مسلمان یې چې دا کارونه کوې مسلمان دا کارونه کوي کافران دا غلط کارونه نه کوي هغوی درته مخکې نه وي دا څاروی دی دا فلانی دی دا ډنګرې دی دا ټول یې درته وایي مسلمانان دا ګډوډ کارونه کوي نو بهرحال کې یو سړی اوس دوکه شو نو څه به کوي بېګا اوس منډۍ کې موږ روانو یو سړي د چا پیسې کمې ورکړې نو زما زوی ته ما موټر سایکل باندې ور ورسوه ما ویل زما د زوی نه موټر سایکل وانلي ما ورته زور منډه کا سړی په موټر سایکل کېنو بس سړي ته ور ورسو بس هلته دې پیسې واغستې بېګا ما ته یو کس ویلې ما په ثوابۍ کې څاروی واغسته ډېر څاروي اغوستي ګډ وایي هلته رانه یو ورک شو د باړۍ په منډۍ کې مې وموملو هلته مې پیدا کړو بیا مې پرچي والا ته ویل دا زما دی هغې واپس ثوابۍ ته ولېږلو او هلته مې د هغې نه واپس څاروی واغستو قسمت خور سړی باز خو بعضې تکړی منډه وي بعضې زموږ په شان کمزوری کس چې څاروی والي وي چې خپې ماته شوه اوس به څه کوو نو دا یاد لرئ که د کوم څاروي خپه خوږ شوله بار په څرمنه باندې زخم رالی دي کې هېڅ فرق نه غورځېږي دا خو څاروی دی څاروی وایي زناور ته او زناور دومره ډغرې مغرې وایي او لږ شان که څرمن مرمنې خرابه شوه دې سره څه فرق نه غورځېږي که خپې ماته شوه او داسې ماته چې بالکل یې په ځمکه لګوي نه د سره لګوي نه بیا پې قرباني نه کېږي مالداره سړي که اغوستي که غریب اغوستي بیا پې کېږي خو که مالدار اغوستي نو دا به بله بیا صحیح قرباني لري یا اختره پورې د زر زر پټۍ وله وکړي علاج دې وله وکړي چې کم از کم دومره وي چې په ځمکه باندې ږدي بس دا هم کافي ده نور دې ګوټ ګوټ ځي خیر دی خو چې څاروی دغه ماته خپه یا دا زخمي خپه په ځمکه څه نه څه لګوي نو بس په دې باندې قرباني کېږي بل څاروي اغوستلو ته ضرورت نشته لکۍ کې بالفرض کټ وي نو لکۍ کې بعض عالمان وایي چې 3 حصہ 1/3 لکۍ به تقسیم کی چې 1/3 یا د دې نه زیاته کټ شوي وي بیا نشته بیا پې نه کېږي او که د دې نه کمه کټ شوي خیر دی بعضې څاروونه خلک لکۍ کټ کوي په خپله باندې ځکه ډېر څاروي وي هغه وایي چې زموږ څاروی چېرته نورو څاروو سره ورک نه شي نو هغوی ته لږه لکۍ یا د غوږ د حصه تې کټ کړي دقه شان که غوږ هم د 3
ایسینا یا د دې نه زیات کټ وي بیا پې نه کېږي خو که د دې نه کم کټ وي بیا پې کېږي بعضې ګډان به تاسو کتلي سورې پکې کړې وله او سورې د دې وجې نه کړې وي چې زما خلکو سلسل دانې ساتري د نورو کسانو سلسل دانې وي یو شان رنګونه وي بیا یو بل سره بدلېږي نو دوی له دې غوږ کې سورې وکړي یا دا غوږ له لږ شان کټ کړي لږ شان کټ کړي خیر دی بعضې عالمان د نیم نه زیات وایي خیر دی که د نیم نه زیات وي بیا پې نه کېږي که د نیم نه کم وي کېږي خو ایک بټه تین حصہ بهتره ده په دې باندې داسې چلیدل پکار دي نو د غوږ هم دغه مسله ده د لکۍ هم دغه مسله ده بله مسله عزتمندو انسان حلاله کوي کله ناکله تاسو ته پته وي کور ته هر قسمه خلک راځي غوښه غواړي آیا د قربانۍ غوښه هر چا له ورکولی شي او قربانۍ کې دا د مسلمانانو د طرف نه یو د دوی اختر دی مبارکی ده خوشحالی ده نو دوی خوشحالی په هر چا باندې تقسیموي او په کار هم داسې ده تر دې پورې بعضې کسانی د علاقو کې جارو وي بنګیان وي بنګیان جمعدار ورته وایي پښتانه جمعداران بنګیان راشي اکثر عیسایان وي دوی وایي نه غوښه نه ورکوي ورکول پکار دي غیر مسلم له هم د قربانۍ غوښه ورکولی شي او کافر له هم ورکولی شي ستا د طرف نه هغه دی او دا شان عزتمندو هر چاله ورکولی شي خو په اجرت کې به نه ورکې په تنخواه کې به نه ورکې چاله بعضې کسان سره مزدورانی هغه وایي به زه دې ځل تنخواه مالی خو زه به دله دا غوښه درکړم دا طریقه صحیح نه ده بل قصایي له اکثر اجرت کې دا ورکې دا مې ورته مخکې بیان هم کړه قصاب له په اجرت کې کله سرمن ورکي کله پتروجي ورکي کله بل شی دا شی ناجایز دی قصاب له پیسې ورکوه پیسو نه بعد لکه بیا سرمن هم ورکولی شي که غوښه ورکې هم ورکولی شي خو په اجرت کې به قصاب له دغه څیزونه نه ورکې قربانۍ والا کس بله مسله دا ده یو انسان قربانۍ نیت کړی دی خو د قربانۍ نه مخکې دا قربان شي مړ شي نن هم جنازې دي ډېرې پرون هم جنازې شوي دي د اختر په ورځ هم سړی مړ شي خو لا قرباني نه د اختر په شپه مړ شي قرباني څاروی لا ذبح کړی نه یو دا مړ شي نو یا به دا سړی مالدار وي یا به غریب وي که مالدار وي نو به د ده نه قرباني ساقط شوه یعنی نشته دی پې دا قرباني دا د میراث شو ده اوس د وارثینو خپله خوښه ده که هغې ورپسې حلالۍ ډېره ښه خبره ده ځکه دا اسم د غریب اغستی و چې ما ته د دې ثواب میلاو شي نو که وارثین یې ټول بالغ کسان وي ورونه دي خویندې دي غټ غټ بچي دي او هغوی وایي چې ټیک د حلال یې کا نو بس صحیح ده دغه مالدار سړي پسې دا حلالول پکار دي او الله به هغه ته ثواب ورسوي او دا د اختر غویې او د اختر څاروی به هم د قیمت ورته سره راپاسېږي او د مرګ نه بعد به هم د څاروي قرباني ورته میلاو شوي که غریب سړی یو غریب سړی دی هغه مړ شو نو بس هغه څاروی به هر حال کې حلالۍ مالدار خوغه د حلالۍ که نه حلالۍ غریب به حلالۍ ځکه غریب چې یو شی والي غریب باندې نشته دی قلاره کېده ولې غریب باندې لازم کو غریب باندې ثواب پیرزو کېږي که نه چې خامخا ورته ثواب میلاو شي مالداره ته که میلاویږي میلاو دي شي که نه میلاویږي نه میلاو شي څاروی مال حلوه مونږ یو چې د غریب ته خامخا ثواب میلاو شي ځکه دا نور مال یې ټول پردی شو لږ شان مال دی خو پردی شو پرېږده چې دا ګډ خو ځان سره آخرت ته یوځي که نه دا غریب هم اغستی و د دې دپاره شوق یو پرېږده چې دا شوق یې د مرګ نه پس هم پوره شي نو غریب باندې الله پیرزو زیاته ده وایي دا به د ده دپاره حلالېږي دا به په میراث کې نه تقسیموئ هم د ده دپاره حلال کوي